औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ناظرینو السلام علیکم। نن ما سره د تنظیم چمکني نوې بلکې دوباره منتخب صدر وقار علي شاه بھائی دی پرون د کور کمیټې اجلاس کې دوباره دوی د تنظیم چمکني صدر منتخب شول. په دې حق دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تاسو ته خړومبه مونږ د چمکني ټي وي د طرفه مبارکي درکو. مهرباني شکریا. دا خو یقینا چې د مبارکباد خبر ده تاسو د پاره بلکې د ټولو خلکو د پاره، خو زما د پاره یو ذمہواری ده، یو بوج ده، او لکه چې یو ذمہواری سړي ته بغاړه شي نو په کار ده چې هغه بیا سر ته ورسي او دا بیا په انسان باندې یو بوج جوړ شي. داسې بوج نه چې مطلب هغه تنګي یا دا شي نو بلکې دا د احساس وي سړي سره یو ذمہداري وي، او بلکې د تنظیم د صدارت چې کوم وي دلته د سوشل ورک کار دی، دا په یو ټیم ورک سره کیږي، یو پروجیکټ سره کیږي، دا صرف د ریسپانسیبিলিټي د پاره وي، صرف د لیډینګ د پاره وي. باقي په دې کې دا څه نه وي چې مطلب صدر شونه دا به یو ځای کې ناست وي. څنګه چې موږ کې ایز ا ټیم ورک کار کړي، یو پروجیکټ باندې یو کار کړي نو ټولو په شریکه کړي دی، او نو هغه کې بیا د ممبر او د پریزیډنټ او د چیرمن دا پکې فرق نه وي. نو دا صرف د ریسپانسیبিলিټیز د ډیسټریبیوشن لپاره وي. نو بس زه شکریا ادا کوم د ټولو ممبرانو د تنظیم د کور کمیټې چې هغوی په ما باندې دوباره یو ځل د اعتماد وکړو، او څنګه چې زما د کم د 2 کاله دورانیه وټې نور هغه ختم شوی نو د هغې نه لږ مخکې بیا د ذاتي مصروفیاتو په وجه باندې څه داسې کارونه چې تنظیم صدارت سره هغې له ما ټایم نشو ورکولی، نو د هغې د وجې بیا ما د تنظیم د صدارت نه ریزاین ورکړو. خو چونکې د تنظیم کم کسان دي هغوی په ما باندې د اعتماد بیا دوباره وکړو، او لکه د یو قسم زبردستی را باندې دا وکړه چې دوباره بیا د دې تنظیم صدر کړم. نو وقار علي شاه له ډېر مبارکي ورکوم زه خپل طرف نه او د خپل ټیم طرف نه نیک خواهشاتو اظهار کوم. دا اصل کې زموږ د تنظیم کانسټیټیوشنز کې دا دي چې موږ چې کوم پریزیډنټ سلیکټ کوو نو هغه 2 ایئرز لپاره وي. نو وقار علي شاه صاحب چې کوم دی نو ټایم موږ سره پوره شو، هغه نه پس چې کوم دی نو موږ کور کمیټه اجلاس وغوښتو، هغه کې یو ډېر ښه انداز کې ډېر ښه محفل کې چې کوم دی موږ دا متفقه فیصله وکړه چې وقار علي شاه صاحب موږ را روان 2 کالو لپاره مزید چې کوم دی نو موږ پریزیډنټ چمکني تنظیم منتخب کو. زه خپل طرف نه او د خپل ټیم طرف نه د وقار علي شاه صاحب ته د پریزیډنټ جوړېدو ډېر مبارکي ورکوم، او امید لرم هغوی د مخکې نه زیات کوشش او محنت به کوي. وقار علي شاه صاحب ته په دې نوې ریسپانسیبিলিټي باندې دعا کوم چې خدای پاک دوی ته څنګه چې په ښه طریقې سره دوی زموږ د تنظیم ایڈمنسټریشن د دې منیجمنټ او دې کې چې کوم اپریشنز هغه ډېر په ښه طریقې سره انجام کړو. زموږ د ټولو ملګرو په د ډېر ټرسټ او په دې دوران کې زموږ چې کوم کور کمیټي و هغې کې زموږ دا مشورې روانې وي. نو بیسډ آن هز پرفارمنس د خلوص د نیک نیتي موږ ډېر خوشحاله یو چې د ملګرو صحیح فیصله وکړه او دی چې دی یو ځلې بیا صدارت لپاره منتخب کو. او زما میسیج اوس هم د دې کلي ټولو ملګرو ته دی، ځوانانو ته دی، ینګسټر ته دی چې تاسو که ځان د تنظیم سره جوړوئ او تاسو پکې منډه تړه محنت کوئ او څه پکې ایډ آن کوئ نو دا اپرچونیټي یوازې دته نه دا ټولو لپاره اوپن ده. امید داره به دی چې انشاءالله وقار علي شاه به د مخکې نه زیات د کلي او د قوم خدمت کوي. په دې خبرو سره تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.